د دوشنبې ورځ مو د 15 د روژې ورځ د سعودي په حساب چې واخلي د یکشنبې ورځ کېږي. زموږ تاسې په حساب چې واخلي دوشنبه کېږي. موږ تاسې مکلف یو چې د خپل ملک و مملکت حساب فقط په یوه دقیقه کې 1.5 دقیقه کې دا بنوري ټاون دارالافتا ده او دارالعلوم دیوبند دارالافتا ده. پاکې چا پوښتنه کړې ده چې په 15 په شپه باید څه وسي. زه بیا په مختصر یوه دقیقه کې اجازه درکوم. د 15 په شپه وایي څه کېږي. د شعبان یا 15 شپه چې د دې ته شب برات وایي. دا هغه شپه ده چې په دې کې مخلوقات د ګناهونو څخه الله عزوجل پاکوي، د دوزخ څخه براءت ورکوي. د لسو صحابه کرامو څخه په دغه هکله احادیث مبارکه راغلي دي چې دا د برکت شپه ده، دا د فضیلت شپه ده، دا د انوارات و برکاتو شپه ده. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې د 15 په شپه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په بستر کې ونه موندی. زه چې راکښېنستم شپه وه، که ګورم چې نبی کریم علیه السلام نسته، زما نوبت و. وایي زه پسې راووتم، چې پسې راووتم پل چې مې پسې راواخېستې په اصطلاح وایي چې رالم د جنت البقیع په قبرستان کې و. او بیا ما ته وفرمیل چې عایشې نن د 15 شپه ده، په دغه شپه کې الله عزوجل اسمان ته راکښته کېږي. دا چې راکښته کېدل ما یلیق بشانې د الله د ذاته سره ښایي. نور یې موږ دس کیفیت نه ریمان، الکیفیت مجهول. ای عایشې نن د 15 شپه ده، په دغه شپه کې الله عزوجل اسماني دنیا ته راکښته کېږي. په دغه شپه الله عزوجل دومره انسانانو ته بخښه کوي چې د قبیلې بنو کلب د بزو د پسو د وجوهونو او د وړیو تر ویښتیانو هم اضافه انسانان بخښي. په بل حدیث شریف کې راځي چې په دغه شپه کې په دغه کال کې چې کوم بچی پیدا کېږي، په راتلونکي کال کې چې کوم ماشومان پیدا کېږي هغه په دغه شپه لیکل کېږي. په راتلونکي کال کې چې څومره انسانان مړه کېږي هغه په دغه شپه لیکل کېږي. په دغه شپه کې ستاسې اعمال اسمانو ته پورته کېږي او په دغه شپه کې ستاسې رزق اسمانو سره ښکته کېږي. ځوانان دې واوري دا د چکو شپه نه ده، د ورکو شپه نه ده، د ها او د خداو شپه نه ده. الله ته راجع سي، په دغه شپه کې فیصلې کېږي. لہذا دا شپه خدا نه خواسته په فسق فجور او دغه رقم په بانډارو تېره نه سي. دا شپه د الله عبادت ته وقف کو او په دې شپه کې څه مې ویل ستاسې اعمال اسمانو ته پورته کېږي، د اسمانو څخه رزق راکښته کېږي. د هغه رقم په بل حدیث شریف کې راځي چې په دغه شپه کې الله پاک ټول انسانان بخښي. ما سوه د 7 کسانو څخه 7 کسان الله پاک نه بخښي، شمارې یې مشرک ته الله پاک بخښنه نه کوي. او د مور پلار نافرمانه ته خپل مور پلار خوشحاله کوي، 2 ورځې وخت لري، لاسونه یې ورمچ کړي که نه خوشحاله کړي پښې ورمچ کړه. د مور پلار پښې مچول شرعاً مشکل نه لري، د مسله ده دا یې دعا. او دریم شخص کینه پرور شخص وسې نه یې ګزوي، زموږ تس کار به خلاص شي. حسد سړی الله پاک نه بخښي. سینې مخالقي پر څه دي حسد د چا سره اخیستی دي؟ ستاره کور دې خوړلې ده، تا ته لار نیولې دي. بعضې کسان یې په موتو ګناهو اخته دي، الهیه د یو چا سره حسد و بغض اخیستی دي. حسد سړی الله پاک نه بخښي. کینه پرور شخص د یو چا سره بې ځایه کینه ساتي دا 3 دا هم الله پاک نه بخښي. شراب چښونکي هم الله پاک نه بخښي. او قاتل چې ناحقه قتل کړی دی 5 دا هم الله پاک نه بخښي. هغه کسان هم الله پاک نه بخښي چې پایڅې تر بجلکو لاندې تنوده وځای ته ما ور موږ تبای تبا. هغه کسانو ته الله پاک بخښه نه کوي چې پایڅې تر بجلکو لاندې د زنانو برکم دغو کسانو ته. او چې ګلخور قسم الله پاک نه بخښي. زما خبره تا ته کوه، تا د ما ته کوه، انډیوالي ورسره خفه مو کړي. دې کسانو ته الله پاک تر هغه وخته بخښه نه کوي تر څو چې د ده په خپلو ګناهو څخه توبه ونه باسي. حضرت علي صاحب فرمایي چې په دغه شپه کې عبادت هغه دی چې ما درته وویل. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي د 15 په شپه عبادت وکړي او د ورځې روژه ونیسئ. د 15 په شپه چې لمر ولویږي الله عزوجل د خپل بندگانو طرف ته متوجه سي، اعلان وکړي الله عزوجل چې څوک دی په تاسې کې چې د ګناهونو بخشش غواړي زه به ګناهونه ورته وبخښم. څوک دی په تاسې کې چې د رزق پراخي غواړي زه به رزق ورته پراخه کړم. څوک دی په تاسې کې چې مصیبت ځپلی دي زه به مصیبت لرې کړم، ما ته دې خواست وکړي. د دغه احادیث کریمو او صحابه کرامو بزرګانو د عمل څخه دا ثابتېږي چې په دغه شپه کې 3 کاره تاسې وکړي چې مخکې ما درته وویل. یو کار داسې وکړي چې تاسې قبرستان ته ولاړ سئ، ایصال ثواب وکړي، ولاړ سئ هدیرې ته، مړو ته یو سورت فاتحه تلاوت کړي، د بخشش دعا ورته وکړي. لیکن دا خبره یاد وساتئ نبی کریم علیه السلام په ټولې زندګي کې فقط 1 شپه تللی دی. لہذا که یو څوک په ټول ژوند کې 1 شپه قبرستان ته ولاړ سي په نیت د سنتو، بس دغه عمل کافري او اته به ضرورت نشته. په دې شپه باندې ټکان کول، په دې شپه باندې مسجدان ښایسته کول، په دې شپه باندې پر زیارتو باندې پټوان اچول یا په اصطلاح څادران اچول، دا هغه څه دي چې په شب برات کې شرعاً نه دي روا او په دې کې اسراف هم دی.
پر داسې طریقه دا شپه ولمانځي پر کومه طریقه چې د نبی کریم علیه السلام څخه ثابته ده. نو یو کار د قبرستان تګ سو ده، یو موږ تللي دي تقریبا یو 8 کاله مخکې د مقتدیان ما بوتلی 10 کسه ولاړو، هلته مو د ولي کرم مدیریت هغه سنت طریقه مو پر ځای کړه، نو بیا نه یې تللي. بل کار دا وکړي چې په دغه شپه انفرادي عبادت وکړي، یوازې عبادت وکړي. ته ښه د دې اهل دي فامیل دي دا یوازې بولي، مطلب یې دا دی چې مشتان د مصر راوځي چې بیروبار جوړ دي، نفلونه دي، سپیکران دي، ها دی و دا دی، امر بالمعروف والا تم زموږ دا درخواست دی، حج او اوقاف والا تم زموږ دا درخواست دی چې پر سپیکرانو پابندي ولګوي. دا د خلوت شپه ده، دا د عبادت شپه ده، بیروبار دې نه جوړي خامخا په دې ناتو باندې یا په دې شیرو باندې، دا خو د خلوت شپه ده، د عبادت شپه ده. نو سپیکرانو ته ناتونه وروايي چې څوک شپېشلمۍ کوي، څوک عبادت کوي، مشکل دی که نه دی؟ نو دوی ته زموږ دا درخواست دی چې دا شیانو باندې پابندي ولګوي. په روژه کې خو ماشاءالله یو اندازه ترتیب سم و، نو په دغه شپه کې نوافل وکړي، تلاوت وکړي، ذکر او اذکار وکړي، او په دې کې تنهایی الله پاک ته محبوب ده د دعا. او دریم کار دا دی چې په دغه ورځ روژه نیول مستحب ده، دا د تاریخ سره روایت دی. او بل روایت دا دی چې تاسې 14 ورځې 15 او دغه روژې تاسې ونیسئ. نو خلاصه یې دا شول چې دغه 3 اعمال دي، د شپې عبادت دی، د ورځې روژه ده، او قبرستان ته تلل دي. نور دا 9 قسمه خواړه و 8 قسمه خواړه دا هغه څه دي چې خلکو د ځانه ور داخل کړي دي. الله دې د عمل توفیق نصیب کړي.